یو داسې عمل ده چې د هر لمانځه وروسته یو څوک یې وکړي الله جل جلاله د ده ګناهونه وربخشي که څه هم د ده ګناهونه د سمندر د زک په اندازه وي. هغه عمل دا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د هر لمانځه وروسته درود 10 واره سبحان الله ویل او درود 10 واره الحمدلله ویل او درود 10 واره الله اکبر ویل چې نن واره پرسي نو سلم واره دا کلمه ویله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دا ویل نو الله جل جلاله با د ده ګناهونه وروبخشي که څه هم د سمندر د زک په اندازه وي. رواه صحیح مسلم. دا په صحیح مسلم شریف کې دا حدیث راغلی ده. نو زما عزتمند ورونو مسلمانانو د هر لمانځه وروسته نو دا عمل کوئ درود 10 واره سبحان الله وایس درود 10 واره الحمدلله وایس او درود 10 واره الله اکبر وایس او 99 واره پرسي او سلم واره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نو سلام وارسي داوه نو الله جل جلاله با ستا گناهونه درو بخشي که څه هم ستا گناهونه د سمندر د زک په اندازه وي. باید موږ تاسو دا عمل وکړو. دغه رقم په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای چې کله یو څوک غریب وي مسکین وي یعنی د رزق تنګوالی وي تنګ دسته وي نو چې کله هم د بسترې ته ولاړی بېدېږي تر دې له مخه دې درود 10 واره الحمدلله او درود 10 واره سبحان الله او 4 واره دې الله اکبر وایي چې 100 واره پرسي چې بېده سوی لا نه وي یعنی بسترې ته مخستن ورلی نه بده سوی تر دې خوب لمخه دی دا عمل وکي درود 10 واره سبحان الله درود 10 واره الحمدلله 4 واره الله اکبر چې 100 واره پرسي نو دا دی وای ان شاء الله الله به د سختی څخه خلاص کی الله به د هغه تنگ روزي څخه خلاص کی چې د رزق تنگوالی او لا چې تنگو الله به له دغه تنگ دستی څخه خلاص کی. رواه بخاری. د بخاری شریف حدیث ته او بل د مسلم شریف حدیثو چې ما مخه درته ویل چې د لمانځه وروسته دا عمل وکي څوک الله جل جلاله با د ده ګناهونه وبخشي که څه هم دا ګناهونه د سمندر د زک په اندازه وي. نو باید موږ تاسې دا عمل وکړو د هر لمانځه وروسته دا طریقه وکړو او چې کله بسترې ته ځو تر خوب له مخه دا عمل وکړو نو الله به مې هغه تنګوالي د رزق هم ختم کړي.